ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود الشريف ويا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مشرانو کشران ورونو، علماء کرام مشایخ تشریف فرما دي. د دې وړاندې خبرې کول صرف دومره دي چې خپل هغه سبق اورول دي. نور د داسې اکابر وړاندې لبکشایي کول یقینا چې مونږ غوندې طالب علم دپاره ګرانه هم ده او نم شو کولی. برحال مقصود زمونږ دلته کې راتګ د لرې او نږدې نه
دا محض خپل اصلاح ده. دغه اصلاح زم محتاج یم او مونږ ټول ځوانان مشران عام رونه طلباء علما مونږ ټول خپل اصلاح ته محتاج یو. الله جل جلاله دې د مرګ نه وړاندې زمون کامل او مکمل اصلاح فرمای. اصلاح کې خپل اصلاح کې یو لوی رکاوټ، چونکې دا د مادیاتو دور دی، هر طرف ته د پیسو خبرې دي، د مال دولت خبرې دي، سحر شي او ماښام، بیا ماښام شي او بیا سحر. زمونږ په دماغو باندې صرف او صرف دا خبره سوره ده چې دا مال به څنګه جمع کړو، څنګه به ډیر شي. اوس مال دنیا ګټل دا حاصلول دا ناروا نه دي، زیات شي کم شي دا نقصان نه کوي. نقصانی سیس بگی د دې هغه محبت دا پزان باندې غالب اول دی. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وي دا دنیا فایده هم شته او نقصان هم شته. دا فایده من سیز دی او نقصان ده سیز دی. د دې مثال وي د مار د مار. اوس د مار دم چې چاله ورزي نو هغه که دا مار نیسي نو دا مار دته نقصان نه ورکوي، بلکې الټه به دغه پاړو او دغه دمګرې د دې مار نه ډېر ډېر ښه دوایانې دي جوړېږي. دا کې داسې مواد شته. خو که دغه سړی چې دا د مار دم ورزي او پاړو دی دی دا مار را ونیسي او بل عام سړی هم دا وګوري چې ده خو دا مار را ونیو زه به هم را ونیسم، نو ښکاره خبره چې نتیجه به یې څه وي؟ اول ته به نقصان ورکوي. د دنیا مثال هم دغه څیز دی. د دې د ګټلو د لګولو طریقه زده کی، مقصد د دنیا زده کی چې زه دنیا څه دپاره ګټم، زما دې کې مقصد څه دی. بیا د دنیا لګول دا د دې حصول او د دې لګول دواړه د دې طریقې د ته ورځي، دا به د نقصان نه ورکوي. خو که محض صرف د دنیا په محبت دا نقصان ده سیز دی. یقینا ما یو آیت تلاوت کو سورہ حدید. الله جل جلاله زمون دی دنیاوی جن یو مثال باندې مونږ پوهی. مفسرین کرام لیکي الله جل جلاله یو عجیب انداز د خپل بندگانو سره اختیار کړی. دلته ورته وی اعلمو پوه شئ. سړي د توجه د پاره چې مخاطب توجه وکړي. مونږ وایو که نه یو ضروري اعلان واورئ نو بیا هر یو سړی هغې ته متوجه وي چې دا به څه وایي. الله جل جلاله فرمایي اعلمو پوه شئ. نو پوه شئ سره به سړی خامخا لږ توجه کوي چې څه باندې به الله جل جلاله ما پوهوي. او یقینا ډیره اهمه خبره ده. الله جل جلاله فرمای انما الحیات الدنیا لعب ولهو. ډیرو ځایونو کې قران کریم کې دغه الفاظ راغلي او دلته عجیبه انداز دی چې دا خبره تاسو شاته مغورځوئ، دا مخې ته کوي چې د دنیا ژوند ګورې لوبې ټوکې دي. دې طرف ته اشاره چې ستا یو زمانه په لوبو ټوکې کې تېره شوې ده.
او هغه پسې روستو چې کومه زمانہ راغلی نو تا هغه لوب ټوکو ته هغه پسې خان دی بیا علماء فرمای دی بچپن کې سړی دوه قسمه لوبي کوي یو د مور بغیق کې لوبي چې داغي ګټ او تاوان باندې نه پويږي اجنجنې ولا ورکه دی به ټول اور شنګي او د خوځي را خوځي به کدا تی واغستو دا ټول مال حال د دې بجاړي دا ټول دنیا د دغه یو جنجنې چې دای خوځيږي نو دې په خوشاله دی کدا دې تی واغست دې په انتهایی پریشانی وجاړي او دغه لوبو سګټ او تاوان به مقصد غوندې لوبي د مور بغیق کې دی کوي به چې کله لغړ شي کوسه کې لوبي کوي نو بیا کله کله خپل ګټ او تاوان پیژني چې دا ما او ګټو دا مې بیلو دې کې زم مخ کې شوم او دې کې دې روستو شو زته وړاندې رالم او دې رامان روستو شو نو بیا داسې وي خلوبي وي ټول ورځ دا ماشوم پرې دا و دې په لوبو نستړی کی خلاص کاک تم ضرورت نشته و نه کپړو په هزار ته هیڅ قسمه دې سوچ کې نوي خو دې داوي چې ما لوبو ته پرې دی بس ټول ورځ لوبي کوي الله جل جلاله دې طرف ته اشاره کوي چې د جون یو لمحه یو مرحله دا تا لوبو ټوکو کې تیرا کړی بیا ورپسې وزینت بل مرحله راځي د شو شاو دا ځان د خایس د جوړولو کپړو تم خیال شي پیزار تم خیال کی واسکټ تم خیال شي بیا خاورو کې لوبي نه کوي بیا او تاغه جنجنې ورکا نه کوي دا د خپل بیزتی ښکاری کتور ته زبطاته او قیمتي دغه لوبو سیز راوړم بازار نه دی وای دا ما بس ټوکې کوي هغه کم چې هغه مرحله و د ژوند دې په دې دویمه مرحله کې هغه پس خان دی او هغه سي عبس تصور کوي چې دا خو سي فزول غوندي نو دا دویمه مرحله چې کله دا تیر شي وتفاخر بینکم دریمه مرحله کې تفاخر راشي د دې ځواني ته ورسي د سټیج ته د سي حد ته ورسي چې دې بیا بخپلو امزولو باندې بخپلو یارانو دوستانو باندې د فخر د پاره سيزونه استعمالي گاډي کپڑی بنگلا دی پسې دې سوچ کی ویو په دغه تصور کی وی چې زما دا گاډي زما بینک بیلنس زما دا سچې دی مال او متا دا زما د دوست نو زما د رشتہ دار نو خپلوان نه زیات وي وتفاخر بینکم اوس دا هغه زینت والا هغه زمانم چې کومه دا دویمه مرحله ونه هغه کې ډیرو خبرو بس دې وی دا خو مې سي غپ لګو دا خو مې جن تبا کړی دا چې هغه وخت مې دا پیسې ګټلې وي دا وسومره خو سورو مرحله کې الله جل جلاله فرمایي وتکاثر فی الاموال والاولاد چې بوډا شي ګن نو د کپړو تم خیال نه هو پیسو ته خیالي چې جب کې مې پیسې خړېری او بچی می وی نوسی می وی وتکاثر فی الاموال والاولاد اولاد تکاثر او غره دا ډیرواله دا خصیز دی ابل خو چې نن زمانہ داسې چې بچي وي دوه چې دی دوه نه چې خلاص وي وسګي اوس دا تصور دی خدا تصور شته بل طرف ته چې دا زویمی تعلیم حاصل کیو ګران نه ګران یونیورسيټي کې حاصل کیو بهر ملک ته شیخ ډیر تاوان پیو کم نو دا تکاثر فی الاموال والاولاد بوډاوالی په مرحله کې بوډاوالی زمانہ کې دی طرف ته توجه ډیر شي الله جل جلاله د دې مثال ورکه ستاسو د ژوند مثال داسې لکه زمیدار فصل کړلې دي هغه باندې باران شو د للمي غنم دی مثال کمثل غیث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا باران پیو شو دا ډېر خ زوردار فصل مزیدار راغی زمیدار چې فصل ته ګوري خوشحالي دا فصل دا زمیدار خوشاله کی دومره خپل روان دي خو سورز وړاندې سادینو سورز وړاندې فتراه مصفرا بیا زیړ شو لوي کیو اغا غوبل اوشي پټه بیا مقرنګ سادین پاتې شي مخکم سادین اوسم سادین منس کې سورز خپل فصلو پاغه باندې زمیدار ډیر خوشاله دو دغه طرف ته الله جل جلاله اشاره فرمایي چې توړان دیم نوي بیا رااله سورزي
د دنیا ژوند د تیر کو څه شو شا کې او څه مال ګټلو کې او څه تکاثر کې او څه کې بیا وروسته بیا څه نشته ته بیا لاړې دنیا نه اوس ته خو چې زما دا مراحل ختم شو دا زمانه می ختم شو حقیقت کې دا ختم نه دي اوس به نتیجه راوځي د دې ژوند وفي الاخره عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان دا د خپل خواهشاتو مطابق ژوند تیر شو نو دا آخرت کې به د عذاب شکل وي ذریعہ او سبب به وي د عذاب د خپل خواهشاتو مطابق تیر شو کنه د الله جل جلاله د مرضیاتو مطابق تیر شو نو بیا به د الله جل جلاله طرف نه رضوان وي ومغفرة من الله ورضوان الله جل جلاله طرف نه به بخنه وي او د الله رضامندیا وي اخر کې الله فرمایي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور د دنیا ژوند صرف او صرف د دوکې سامان دی دا حقیقت صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم مجمعین تخشیو چې د حضور براه راست شاګردانو چې د دنیا ژوند دا دوکه ده نه په دنیا مړې کړي د دنیا باندې اختلاف براغلی سید ابن زید عشره مبشره کې رضی الله تعالی عنہ یو زنانه په داوا کړ امام بخاری رحمت الله را نقل کړي چې داوی په کوي تا زما کلان دکړي سید ابن زید ورته فرمایي واه زب استاد مګه لاندې کوم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی دی یو لیس مګه چا د چا لاندې کړل قیامت ورځ به د وو زمکو پورې د په سره چولی شي دا به د بغاړه کې توق وي چې ما ته دا حدیث مخه د زب استاد مګه څنګه لاندې کوم چې دوه کسانو ته کېناستل نو سید ابن زید رضی الله تعالی عنہ په حق او زنانو ته اشتباه شوی و صحابو کې اختلاف راغلی په دې حساب کتاب باندې جنگ نه دی شوی حقیقت ورته ښکارو صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین د دنیا چې دنیا دوکه ده مثنوی کې مولانا رومی رحمه الله هغه مثال د دې وضاحت کوي لګ دا ماشوم د مور بګیړه کې سلورو میاشتو د کې ساراشي د ساراتلو نه پس دته دی ماشوم ته ویلې شي چې د دې دنیا نه بهر ډېر لوی دنیا ده په عربونو ګن نه په کربونو ګن د دې نه غټه دنیا ده د مور د خېټې د دنیا نه او دا دروغ وي د پوره کائنات هم دی د ماشوم ته پوره کائنات د مور دغه ګېډه ښکاری نور غټ ځای نشته کده ته ویل شي چې تا کوم خوراک ته خوراک دا ګندګي ده ګوره دی وی نه د دینه لذیذ خوراک نور شته نه دا ماشوم نه مني خو چې کله دنیا تراشي بیا به یقین وشي چې ولګه دا خبره خو ټیک ده مونږ پښتانه متل بیانو کنه کوی چیندخه نا کوی کی وینو کنه هغه بهر نه چیندخ ور پریوته هغه ورته چې با ډېر لوی دنیا ده د منډه کې دومره بې وینه ډېر لوی ده خو دومره بې ډېر لوی ده نه مړ استا مازه خراب لوی دنیا نشته ده مونږ هم عزتمنو آخرت د دې دنیا محبت مونږ نه هیر کړي مونږ ته مقصود هم دغه دنیا ده چې بس دا چیز دی او د دنیا محبت حضور فرمایي دا ټولو ګناهونو جوړه ده دنیا محبت اوزي د الله محبت برازي ازهد فی الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس دنیا محبت زړه نه وتی نه وي غټلې ناروا نه دي راټکه مخ کې وګو د دنیا غټل بالکل ناروا نه دي خو دنیا زړه کې ساتل زړه کې زی اور کول دا زړه دا کور دا د الله د محبت کور دی دا د دنیا د محبت نه دی دغه به د الله محبت وي د الله محبت چې پکې راغی دا کور آباد دی که د دنیا محبت پکې راغی دا تباہ دی لکه موږ تباہ کړی د دنیا محبت د وجنه دا کور زموږ ویران دی ویران او موږ ورته آباد وایو صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین خو اخلوی خلقو دا غي چې کوم شاګردان دي هغه تم د دنیا حقیقت تابعین تبع تابعین شیخ الحدیث رحمه الله فضائل صدقات کې واقعا نقل کوي سید ابن عامر والا
رحمه الله چې عمر فاروق رضی الله عنه د همس گورنر جوړ کو د گورنر شکایت دلته کې عمر صاحب تراغه وی لګو یره دا گورنر زمو ټیک نه دا بدل کا هغه گورنر هم راغوخته مشران هم راغوخته سچل دې زما دې گورنر کی عمر فاروق رضی الله عنه د الله ډېر عجیب پوهه ور کړی او ډېر عجیب فراست یو هغه چې ما خو ډېر اعتماد دیو سړی باندې چې دا څنګه به اعتماد او خطو دا خلک ولې د باندې اعتراض کوي مخامخ دربار کې کینو الوای شکایت کوي د سچل کړي او د تاسو دا ولې نه دی خوخ شکایت هم څه دی زمو شکایت خو یو دا دی چې د دفتر ته نا وخت راځي روزانه خپل د پمیاش کې او چوټي کوي خپل د شپې مونږ ته نه راوځي که شپې زموږ ضرورت شي دی نه راوځي نور شته وي نه دا درې شکایت دي گورنر ته وایي ته ولې نا وخت راځي امیر المؤمنین ما سره خادم نشته کور والا مې یوازې د کور والا سره کار وکم د کور چې کور والا سره کار راټول کم نو نا وخت شي بیا زما کار نه فارغ شم بیا زما د شپې ولې نه راوځي امیر المؤمنین دا خو راس خبرې دي بعضې خبرې سړی نه ښکاره کوي خو ستم نه پرېږدي نو هغه دا چې ما ورځ او شپه تقسیم کړي دي ورځ د الله د مخلوق د پاره ده او شپه د الله جل جلاله د پاره ده دې کې زبل څوک نه شریکو زبل چاته نشم راوته چټي ولې کې میاش کې ول زما یو جوړه ده خادم مشتنه هغه یو جوړه چې وین زمانو هغه ورځ کې خامخا اوچیږي بس میاش خو انزل پکار دی عمر فاروق رضی الله عنه عمر هغه قوم ته وی شکر وباسي الله داسې گورنر درکړي دا صحابه او شاګردان دي بیا پیسې ورکړلې شوقي رحم الله علی کی زر درهم اوله ورکړل زر درهم لزر اشرفی لزر درهم ورکړل دی باندې ځان له خادمه مواله یو غلام ځان لوالو د کور څه ضرورت دي دا پورا کا دا صحابه او شاګردانو چې کور تراغه بیبي ته وي تم خطا کړې زم خطا کړې خادم د څه ضرورت دی زم کار کول شم تم کو ش پیسې ټولې تقسیم کړې لګي پاتې شي کور والے زدا د کور خرچې د پاره کویلې مونږ نه بزیات ضرورتمن راشي دا غیله ورکه زمونږ نه بزیات ضرورتمن بل څوک دا غی ته ورکه امام مالک رحمه الله هغه پیسې هم لري کړې امام مالک رحمه الله ته یواري هارون الرشید 1500 درهم ورکړل 1500 درهم چې ورکړل نو یو مشهور محدث ته لیث ابن سعد رحمه الله هغه ته پته ولګي ډېر مالدار مو دی نو لیث ابن سعد رحمه الله ورته زر دی هغه 1500 دینار ورکړل د زر دینار ورکړل هارون رشید بادشاہ دی ډېر لوی بادشاہي و هغه خبر شو چې لیث ابن سعد خو امام مالک رحمت الله علیه ته زر دینار ورکړل هغه غوسه شو لیث ابن سعد ته دا ولی ګیله غوندې وکړه نو لیث ابن سعد رحمه الله ورته فرمایي دا چې چل دی چې امیر المؤمنین زمانن سبا د ورځې ګټه زر دینار ده د ورځې ګټه مې څومره ده زر دینار نو مال جزو پیسې کوم خود له ورکم تا 1500 ورکه مولا زر ورکړي یو سړی زر دینار غټوي او پکال کې دوانه زکات نه فرض کیږي دا صحیح دي د دنیا حقیقت ښکارا شوی حقیقت نه جمع کوله زر دینار د ورځې غټه ده بیا مورخین لیکي چې مختلف زمانو کې به کله غټه کم او کله به ډیره نو باز لیکي اتیا زره دینار د دې غټه وسالانه آمدن اتیا زره دینار او خپل زوی خپل لیکي لیث ابن سعد رحمه الله زوی وی کم از کم 25000 دینار چې بکلم غټه وا نو زما پلار پکې اکثر د کال به قرضدار و ابا قرضدار و عمر فاروق رضی الله عنه هغه شخصیت بیا د هغه شاګردانی رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردان صحابه کرام حضور دغه تعلیم ورکړ حقیقت د دنیا او تخکار شوی د قرنګي
د صحابه کرامو تربیت تابعین تربیت هغه رنګ وشو تابعین بیا د تبع تابعین تربیت او دغه رنګ الحمدلله دا سلسله را روانه عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی چې ورته وی خلیفہ دی یو واره د اختر ورځ رااله داسې مورخین لیکي د اختر په ورځ باندې د کور ته راغی چې کور ته راغی نو د ښځې په سترګو کې اوښکې ولیدلې هغې زر زر اوښکې صفا کړې خو دی پرې پوه شو اختر د ورځ دی مې وړاندې دی ورته وی فاطمې ولې جاړې سترګو کې دا اوښکې څه کوي وی امیر المؤمنین څه نشته اوس خاوند ته خو ټینشن نه جوړی که داسې ښځې هم وي حالانکه دا د څو طرفونه د دې پلارم بادشاه تیر شوی دی رونه هم بادشاهان تیر شوي ترونه هم تیر شوي نیکې هم تیر شوي سترګو نه هغه اوښکې دې صفا کړه خو دې پرې پوه شوې نه حل وایه څه چل دی امیر المؤمنین څه نشته خو ستا دې بچو یو خبره وکړله نو باغې راله جړه راله دا بچی دی راله دا کشران چې کوم دی زما د پلار وزیران دغه بچو له کپړې اخلي په اظهار اخلي او موږ له خو پلار لا نه دی اخیستی اختر له خو په اظهار کپړې اخیستلی شي که موږ له زمونږ پلار تر اوسه پورې کپړې نه دی اخیستي نه راله په اظهار اخیستی نه وي او اختر راغی د خوشحالۍ ورځې دي نو علما سوچ کو چې ما سره هم څه نشته دی او ما ته پته چې تا سره هم څه نشته اوس دی امیر المؤمنین دومره لویه بادشاهي ده دومره لویه چې سړی ورته حیران پاتې شي او پیسې ورسره نشته خو عمر فاروق رضی الله عنه چې وفات کېدو نو زوی ته وصیت وکړو که نه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته زما قرض و بندوبست وکړه وګوره که زما مال نه کافي شو خو ټیک ده مال خو هغوی څه پرېښی نه و دې خاندان کې مې وګوره د خپل خاندان کې دوی نه راواله او زما دا قرضه پې خلاصه کړه نو عمر ثانی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه هم د ځان سره پیسې نه ساتي مال نه ساتي افسرده او غمجن شو خطي ولیکلو خزانچی ته چې مال د یو میاش تنخواه مخکې راکړه ایډوانس تنخواه راکړه الناس علی الدین ملوک مشهور متل دی بادشاہ څنګه وي نو خلک هماغه رنګې وي اوس چونکې زمونږ مشران د مادیاتو بوتان دي بوتان مونږ کوم هغه مصیبت ته بس پیسې داسې او پیسې داسې دنیا داسې او دنیا هغسې هغه د فتنې څیز دی چې د دې د لاسه به سړی سهار مؤمن وي او ماښام به بیا کافر وي کله به ماښام مؤمن وي او سهار به کافر وي داسې د فتنو دور دی چونکې مادیاتو دور دی هر طرف ته هم دغه ذکر دی نو خزانچی ورته واپس لیکي ویل امیر المؤمنین دا راته وایي چې ته به یو میاشت ډیوټي به وکړي تنخواه خو به زه درکړم خو ته ډیوټۍ تنخواه ده که دا یو میاشت به ته ژوندی یي دا راته ووایه هغه الحمدلله ویل امیر المؤمنین ویل الحمدلله شکر زه خو د بچو په محبت د وجې نه پوه نه شوم ما ځکه دا خط ولیږلو خو ښه ده چې ده ما ته لار سیده کړله چې ته به غلطه لار باندې دا صحیح نه ده ځکه چې ته کیدی شي میاشت تنخواه ته ډیوټي ونه کړې نو دا تنخواه بیا د کوم ځای نه ورکړي دا به واپس کولی بیت المال ته غرض دا عزتمندو د دغه دنیا محبت هم ناروانه دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله د قیصر او کسرا خزانه او مال دولت لاړ دومره لوی یو ډیره ولګي چې شاته د ښکارا کېدنه مرګري نو بیا دعا کوي چې خدای کوم محبت د مال نصیب کړي نو مدار ته نه وي چې دړنه محبت بالکل وباسه ځکه بالکل چوزي بیا بچو له رزق د کم ځای راوړي اوس بچو له رزق راوړل حلال مال ګټل دا عبادت دی حلال مال راوړل حلال مال ګټل دا عبادت ته مال د کم چې مقصد د پاره چې الله رضا ده خپل آخرت سمول دي دغه مال په وجه باندې دغه ګټل نه هو ثواب کار دی خو الله جل جلاله غالب را باندې نه کی چې مال محبت غالب شي چې د مال محبت غالب شو بس دغه وخت کې دا نقصان دی او انتهایی لوی نقصان دی مونږ باندې نن سبا غالب دی د دې لپاره چې د مال د محبت د دنیا محبت
چې دا په دماغ باندې سوري او د ټینشن او د ډیپریشن بیمار دي جوړي د ټینشن او د ډیپریشن بیمار دی جوړ کړي دغه ختمولو د لپاره الحمدلله دا زین دي همون چې تر اخریو خانقاه مرکز دارالایمان کروغه شریف ته غرضم دقه دی چې دې زړه کې د الله جل جلاله محبت دا غالب شي د دنیا محبت دا مغلوب شي د دنیا محبت غالب نشي ورنګه د دنیا محبت غالب شو دا موږ ته نقصان راکړي فایده به نه راکړي او دا زمونږ ایمان دی یقینم دی چې کوم څه الله جل جلاله راته لیکلي دي هغه راته ملاویږي هغه رزق چې کوم مونږ ته مقرر دی لیکل شوی دی هغه به پورا کوو نو اله به دنیا نه ځو او رزق را پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې مرد حدیث مبارک راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک فرمای ان الرزق ليطلب العبد كما يطلبه اجله دا رزق انسان پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې د مرګ د پسې ګرځي نیټه پوره شو مرګ دغه وخت کې د تراغه د دنیا نه ځي د رزق چې کله مکمل شو له دنیا نه ځي نو الله جل جلاله را ته رزق لیکلې دی دا زما او ستا اختیار دی چې الله دا اختیار را کړی چې حلال طریقه ورته استعمالو که حرام ورته استعمالو هغه رزق به حاصلو خدا زما او ستا خو دا اوس دا اختیار مونږ ته الله جل جلاله را کړی ځکه په دغه اختیار باندې الله پاک زمون غرف کې مونږ نیسی چې دا غي د پاره مونږ حلاله طریقه استعمالو که حرامه طریقه استعمالو دغه مال په حلاله طریقه باندې ګټو که په حرامه طریقه باندې ګټو دا غي د پاره دغه سوچ غالبولو د پاره تاسو مې چې مونږ دلته راغلیو زمون غرض هم د قره د اهل الله صحبت د دې د وجه د الله جل جلاله محبت غالب شي د الله محبت غالب شي دغه ته تزکیه او اصلاح وي بیا محض د الله جل جلاله رضا مخ کی وي بل سلام نو دنیا جنبم د سکون او اطمینان وي د برزخ جنبم یو قبر بم هم وي دا او د آخرت جندم زکه دا زمو ته مخې در روان دي دا ټول دا زمو چې کم د ژوندۍ مراحل دي مونږ تیر کړل میدان محشر کې و مونږ وایو چې ما ځواني خراب تیر کړو ما بوډاواله د سه ما د پاره تیرول نو پکار ما د پاره دانو پکار ما او کاش دا افسوس و مونږ الته کو لکه څنګه چې د بچپن لوبو باندې روستو افسوس کوي سړی هغه ته غب ښکاری زموږ د دنیا جون بټول د قرنګ را دا براتم د قرنګ ښکارش الله جل جلاله دی خپل کامل او د مکمل اصلاح توفیق راکړي او الله دې زموږ اصلاح د امر نه وړاندې وکړي هذا واخر دعوانا الحمد